معزز مهمانان عظام او نماز اسلام قدر منو عزتمند مسلمانان ورنو تاسو روان دي قرآن دي مشان له عیسا او امام الانبیاء فخر الرسول تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د مبارک ملغلرنا یو حدیث پاک لګی سما تلاوت کړه الله رب العزت ما باندې ګناهګار سیاکار مختور شرمسار تدق وقت مختصر الفاظ کی تصیبنا تاست سیو ریدو بیا مطول تا سید عمل کل توفیق را نصیب کی عزتمندو اراده خدما دیو بلا موضوع باندې د خبرو کولو وا اپما ته فقیر جمعه باندې ډاکټر سے مانکا راخانی ډاکټر سے چایو سره موجود ناس دي هغه راته خبره کړې و دیو موضوع انتخاب راکړو په دې باندې څو خبرې وکړو ان شاء الله مې کوم پیر کیو په چوغرا په خبر سره راغلی نو دا غیدا کشکش او دا غیدا متعلق یو خبرې چې هغه یو ډېر خپل خبره نه ما ته مخکې کړې و چې هغه د نبی عليه السلام په ختم نبوت باندې به څو خبرې پکار دي چې نبی عليه السلام خاتم النبیین دی او آلن ختمون دا انبیاء کرام دا دا یو داسې خبره ده چې باندې خلک کوي وای دې ته ضرورت نشته منګه اصل دا منو ټول دنیا باندې چې نبی رسول خاتم النبیین دی او دا ورسو په دې باندې دې ته دا تحصیل حاصل دی اما دا دې خبره ده چې تحصیل حاصل ده خلکو ته پته ده کوئی دمتو دا چې کوم دا خبره دې خبره شي چې دا یو وخت دی او روانم دی او موجودم دی چې د نبی عليه السلام د رسالت نه د مخلوق دعوت او د دې دا خبره د ذهن د استول لپاره رنګ پرنګ باندې کوشش وکړي د دې کشف کولو د راتلونکي نسل د ذهن د استول لپاره یو ډېر مهنت شروع دی چې دا خبره د ذهن د معلومات د راتلونکي نسل نوځي چې نبی عليه السلام پیغمبر اخیری پیغمبر د رسول پیغمبر راځو ول نشتا دا فرمان ایمان دی دا زموږ عقیده ده او دا حقیقت دی او دا د قرآن فیصله الله جلال خپل فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نبی علیہ السلام په حق کې نبی اسلام په حق کې الله فرمایي دا پیغمبر چې نبی اسلام محمد رسول الله دې د نارینه او پلار نه دی تاسو کې دې یو نارینه پلار نه نبی اسلام نارینه اولاد وو څلور ځامن الله پاک ورکړو او طیب طاهر او قاسم ابراهیم دا څلور بچي وو ځامن یو والله پاک فرمایي سمو پلار نه دی مطلب دا ځامن یو په سړي شي وینو معصومان کړو او دا بلوغ ته نو رسیدلی د بلوغ نه مخکې معصومان کړو نو که څوک دا خبره کوي چې نبی اسلام یې لکه زید سے په باره کې دا خبره کافرو مشهوره کړې وه چې د زید سے بیبي وه حضرت زینب او هغه پرېښوده او بیا هغه ناپاک نبی اسلام ته ناپاک وحي سره نبی اسلام د الله په حکم سره زینب بیبي ورته په نکاح شوه نو کافر وران پر خبرې شروع کړې د خپل زوی دوی او خدای وکړه پدې کوی په نکاح باندې واغسته الله ذو جلال دغه رد کما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد علیہ السلام د سړو پلار دی نه د نبی اسلام په اولاد کې ځامن سړی نشته ځامن یو خو ماشومان کومړي یو ځای داسې نشته چې بلوغ ته رسېدلی دی او سړی شوی دی زید سے
خو نبي علیہ السلام معصوم راغلی و او نبی علیہ السلام سره شوی او نبی علیہ السلام هغه په زوی باندې نیولی و بچې بچې به ورته کول نو خلک هغه وخت کې به چې چاچر پردي معصوم ته بچې ووي زوی به ووي وی دی بس په رښتیا باندې زوی شو نو الله تعالی د هغې رد وکړه دی ته خبرې چې دا خبره ستاسو غلطه ده او ورپسې وفرمایل ولکن رسول الله دا نبي علیہ السلام د سړو پلار نه دی او دا د الله رسول دی وخاتم النبیین او بلې ورپسې وفرمایل چې دی خاتم د انبیاو دی څومره یو لاس سلیري د پیغمبران تېر شوي دي د ټولو د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د نبي علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر تر قیامته پورې د راتلو والا نشته دی دا زموږ ایمان دی دا زموږ عقیده ده او د دې عقیدې د ختمولو لپاره انګریز رنګ په رنګ کوشش کوي دې کې هم څه مرض وي دې کې هم څه مطلب وي او دا مطلب پکې دا دی چې نبي اسلام دا خبره د خلکو ذهن ته وځي چې نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته بلکې چې دی ووایي چې دا څه وخت پورې پیغمبر خو هغې نه وروسته بل پیغمبر به هم راشي که راتلی شي نو دا یو مردار تېر شوی دی یو مردار یو سپی به کې ښي چې هغه غلام احمد قادیان ورته وایي قادیاني ورته وایي که نه هغه دعوه د پیغمبرۍ کړې وه او د هغه ملګري په دې ملک کې پیدا شوي وو په دې دنیا کې په ډېرو زموږ په خپل ملک کې پیدا وو په ټوله دنیا کې د هغه ملګري پیدا شوي وو هغه ملګري دا تر اوسه پورې د هغه اثر شته په دې کلو کې او په دې وطن کې ځای خدای د هغه نسل شته او دا داسې د شیطان ظالم دومره زور لګوي که نه په یو غلط عقیده او په غلط شي باندې چې ځان له ملګري پیدا کوي نو که څوک د نبوت دعوه وکړي نو ګوره د هغه ملګري پیدا کېږي او که څوک بل څه دعوه وکړي د هغه ملګري پیدا کېږي چې څوک څه ووایي نو هغه د ملګري پیدا شي تاسو خپله وینه یې ګورئ نو چې هغه کله دا دعوه وکړه د هغه ملګري پیدا شو او چې ملګري پیدا شو نو عزتمندو هغه وخت کې علماو ډېر محنت او خواري وکړه ډېره خواري وکړه او په آیین کې د پاکستان په آیین کې دی په دې د غیر مسلمو کې وفات شو چې څوک دا ایمان او دا عقیده لري او دا یقین کوي چې د نبي اسلام وروسته بل یو پیغمبر شته نو چې دا یې کوي نو دی قطعي سوچه بېشکه دی چې دی کافر د ده په کفر کې د دوی دومره برابر شک نشته دا سوچه کافر دی دا خواري او محنت هغه وخت کې چې پرېکړه عین جوړېده په هغه وخت کې د بټو صاحب ته دی علماو ډېره خواري کړې او محنت کړی او بټو صاحب د هغې یا خبره منلې وه دې په ابدیت کې او هغې د هغه سره وخوړه هغه دا ویلي نو مفتي صاحب ته وایي چې په دې خبره د دستخط کوم دا ته چې کومه خبره کې وایي مفتي صاحب یاد وساته دا زه په خپل مرګ باندې دستخط په دې خبره زه دستخط کومه چې قادیاني د پاکستان په آیین کې په غیر مسلم کې ورشم او دا دی زه دې کومه چې او دی زما دستخط کوم چې دی غیر مسلم او کافر دی وایي دا دستخط د په غیر مسلم او په اقلیت کې اچېدو باندې نه دا زه په خپل پاکستان باندې دستخط کوم او اکه چې وشو هغه په دغه وجه باندې بیا وجې ورته ټول جوړ کړي چل ولې چرګه مې ناجوړه او باران مې ورته جوړه دا چرګې ناجوړه په وکړه باندې ورته جوړه په اله سلالو غواړي ته پلانې چل کړه پلانې چل یې نه وکړې یو ټول زموږ د مشرانو د اخر سره نه کړو خوړلې چا څه کړي دي چا څه کړي خو چا پاکسي کړي نه دي خو څه چل شوی دی هغه دغه چل کړی چې د مفتي صاحب او د علماو هغه وخت کې چې علماو د په خبرې دستخط کړی او دې په اقلیت کې اچولی نو محترمو د دې خپلو کشرانو په خیال ساتو که الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا ای د ایمان خاوندانو تاسو ځان او خپل بچي د اور نه بچ کړئ د اور نه د بچ کېدو څه طریقه ده داسې لارې ورته وښیئ داسې عقیده ورته وښیئ چې هغه د اور د جهنم نه بچ شي عقیده به ورته داسې ښیئ اوس که چېرې هغه عقیده داسې ښه نعوذ بالله داسې ځای کې ورته تعلیم ورکړو داسې ځای کې ورته تربیت ورکړو چې هغه د اسلام نه ناخبره دی
د اسلام د عقایدو نه خبره دی، هغه د حلال او د حرام نه خبره دی، پاک او د پلید نه خبره دی. یو کتاب کې مې واقعه ولیده، یو هلک ته چې هغه یو ځای ته د تعلیم لپاره پلار لېږلی و، تعلیم یې وکړه او هلته کې پي ایچ ډي وکړه. چې واپس یې خپل وطن ته راغی، پلار ورته وایي وی بچی به زما ارمان پوره شو چې تا پي ایچ ډي وکړه او تا داسې یو ملک کې وکړه او داسې ډېره خواري دې وکړه او ډېره مسافري دې وکړه او زما ډېر تاوان او خرچه وشوه، خو مقصد وشو ډګري دې حاصله کړه. هغه اوس به درته واده کوم ښه په سور باندې، ښه په مزه باندې او ښه خیرات به مې کوم ځکه زما ارمان دغه یو و چې دا بل ورپسې پوره شي. نو ستا څنګه خوښه ده بچې؟ واده به دله کوم، خو یو واده به دله په هغه ځای کې کوم چې ستا کوم ځای خوښي. جینۍ ته خوښه کړه، کور ته خوښ کړه، واده به دله زه وکړم او زه به پرې ښه دغه وکړم او بس د هغې نه وروسته به نور ژوند تېرو، کار مال ورسره روزګار ورته میلاو شي. خو یې کور او جینۍ خوښه کړه. او بچې ورته وایي تاسې هغه وخت سره غلی شو. بیا ورته پلار وایي دې بچې تا ما ته څه جواب را نه کړ چې ته سزا یې خوښ کړی نه دی، جینۍ یې خوښه نه کړه. فتحي بابا جینۍ یو پر بل بله څه کړو په دې کور کې چې راته به جینۍ ګرځي، دا خو ډېره ښایسته جینۍ ده، بس دا واده ده که نه. هغه ورته وایي کومه یاد دی؟ وایي داسې ګور دی، دا خو ستا کور ده، زما لور ده، نو ویلي که نه؟ دا ګناه د چا و؟ دا د دې ټکو؟ نه، دا د چا و؟ دا د دې پلار و چې دې داسې ځای کې د تعلیم او تربیت ورکړي چې هغه کور څه پېژنده او هغه کور څه پېژنده. څه خبره شوه؟ نو که چېرې موږ د خپل بچي راتلونکي نسل دې نه خبر نه کړو، نو زموږ په بعضې تعلیمي ادارو کې هم داسې تعلیمي ادارې شته چې په هغې کې هغه د خبرې په ګوړه کې ورته زهر ورکوي او ورته داسې خبرې ښیي چې بچیه دا خبرې به د عیسی علیه السلام باره کې خبرې به ورته کوي چې دا پیغمبر داسې چلو داسې د نبي علیه السلام باره کې به خبرې کوي او مثلا به داسې ورته هغه پیدا کوي چې دا خبره ستاسو مسلمانان کوي چې نبي علیه السلام اخري پیغمبر وروسته د بل پیغمبر راځي، خو دا هسې سادهګان خلک دی. ولې چې الله تعالی هر دور کې پیغمبران رالېږل او د نبي علیه السلام نه وروسته 400 کاله تېر شو، ماحول معاشره خرابه شوه، بل پیغمبر ته ضرورت چې راځي به نه، ولې به نه راځي؟ بل هم راتلی شي، الله به اصلاح کوي، ماحول به سموي، نو بل پیغمبر به رالېږي، نو ماشوم له به ذهن جوړ کړي، نو دا به له ذهن نه وباسي چې نبي علیه السلام اخري پیغمبر و، چې دی به له ذهن نه وایستله، دا ماشوم یې کافر کړ. هغه باندې بیا د افکار او مور او ټول خلک یې خواري او محنت کوي، هغه بیا کله په دې باندې پوهېږي، هغه ذهن ته خو پرېوته که نه. نو عزتمندو د نبي علیه السلام د خاتم النبیین درس د خپلو بچو ته ورکوئ او په دې کې د شک شبهې د خبرو کولو دې پروګرامونو کې شریکېږي هم نه. ولې؟ په دې وجه چې زه وایم که نه چې دغه برخواري خو پر ما ده چې خپل راتلونکي نسل خبر کړو. اباجي د نبي علیه السلام په خاتم النبیین کېدو، د نبي علیه السلام په رسول کېدو باندې په دې کې خو شک شبهه ده، دا خو په بنده بد لګي لکه داسې ویل کېږي یو مسلمان بلان ته مسلمان وایي او هغه نبي علیه السلام اخري پیغمبر به نه مني چې نبي علیه السلام د اخري پیغمبر کېدو نه واورېده، خو د ده په کفر کې شک نه کېږي. په دې باندې خو زمونږ هم آیین دا دی، هم قانون دا دی، هم قرآن دا دی، هم حدیث دا دی چې نبي علیه السلام الله تعالی وفرمایل الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین میں مکمل تر قیامت پورې مکمل دی، نو چې دین مکمل شي نو بل پیغمبر راځو ته ضرورت نشته مثلا بل پیغمبر راشي. بل پیغمبر شاه احمد شهید صاحب رحمت الله علیه دی یو معرکه کې یو جهاد کې دی، یو جهاد دی نو کافر سره په دغه کې دی، یو کافر د ده د غوسه کولو لپاره داسې ده دی کنځل وکړل، ده پرې روان نه کړ، نو بیا یې نبي علیه السلام ته کنځل وکړي. د ده ورکوي د اوسه پورې خو مې دومره په تا پسې کوشش نه و، خو لکه چې اوس نبي علیه السلام ته یې کنځل وکړل، ویې قسم دی که دې پرېږدم تر څو پورې چې مې نه سر نه دی جدا کړ. قسم یې وخوړه، چې قسم یې وخوړه نو په خپله په ګوزار ولګېده او شهید شو او هغه ته ونه رسېده، قسم پرې پاتې شو. ډېر لوی ولي د الله و، ډېر لوی بزرګ الله تعالی دی چې کله دی شهید کېدو، یا الله
ما قسم خوړلی و چې خدایه تر هغې پورې به مې نه وژنې د څو پورې مې دغه کافر نه سر نه دی کټ کړی او دا خو د هغې نه مخکې زما سر جدا شو د ده نه سر کټ شو چې ده نه سر کټ شو الله تعالی تنه پاڅوله سر ورسره نشته او تشه کنه روانه وه د هغې کافر نه یې سر کټ کړ تشه کنه روانه وه او د هغې کافر نه یې سر و چې هغه پرېوته بیا الله تعالی پرېوته او دی شهید شو د نبي علیه السلام باندې به دومره ننګ پکار دي دومره به بې غیرت پکار دي محترمو موږ صرف په نوم مسلمانان پاتې شي د مسلمانانو لپاره د خولې ورکولو موږ د نبي علیه السلام په ختم نبوت باندې نبي علیه السلام په اخري پیغمبر کېدو باندې چې څومره مسلمانان شهیدان شوي دي صحابه کرام شهیدان شوي دي محترمه دومره په ټولو جهادونو کې دي شهیدان شوي څومره چې نبي علیه السلام په ختم نبوت باندې شهیدان شوي دي عزتمندو د نبي علیه السلام په باره کې په خپل زړه کې د الله د نبي اسلام محبت ورډنډه کوي د نبي اسلام مینه ډنډه کوي د نبي اسلام د رسالت شهادت ورډنډه کوي په دې ژبه به یې وایي چې اشهد ان محمدا رسول الله په دې ژبه به یې وایي په دې زړه کې به یې ډنډه وایي او داسې د هغې ته د نبي اسلام په باره کې حقیقت کلکه لري چې بس یو پیغمبر دې رضا کړ الله پاک کوئی زه درنه رضا یم یو زما نبي اسلام چې رضا کړ زه درته رضا یم او نبی علیہ السلام د خپل ذات لپاره څه قسم چاته ضرر نه رسولې د چا وینې نه راته کړې چاته تکلیف نه ورکړې صحابه کرامو ته دغه درس ورکړی دی امت ته دغه درس ورکړی دی د خپل ذات لپاره داسې نه دي کړي خالص د الله لپاره جهادونه کړي دي خالص د الله لپاره د ځان قرباني د صحابو قرباني د مال قرباني د بچو قرباني هر څه د دین لپاره کړی ده د الله رب العزت ته خاطر یې کړې ده د الله لپاره یې کړې ده د ځان لپاره یې نه ده کړې ټول یې دغه لپاره کړې ده خو الله رب العزت موږ ته وایي چې تاسو ما رضا کوئ نو زما حبیب رضا کوئ تاسو ما خوشحالوئ من یطع الرسول فقد اطاع الله الله وایي چا چې زما د پیغمبر اطاعت وکړو بس زما یې وکړو چا چې زما د پیغمبر خبره ومنله بس زما یې ومنله چا چې زما په پیغمبر سره محبت وکړو الله وایي ما سره یې وکړو قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللہ جلال آیت نازل کرنا تعالیٰ فرمائے إن كنتم تحبون الله کچھر تاسو اللہ سر محبت کولوائی فاتبعونی نظمان تابداریو کئی يحببكم الله اللہ تعالیٰ متاسو کرمینو کی اور اللہ بردگانو کتاسو اللہ سرمین کولوائی اللہ جلال خوشالون وائی اللہ رضا کولوائی اللہ تعالیٰ میں پیغمبر سیتا ہوا آیا کسوکم دا خبر کئی نمت ہوا آیا فتبعونی زمان تابداری ہوں گئی زمان خبر ہوں ملئی ما بسیر آرمان شئی زمان پا قدم بانے قدم کی گئی ستاسو پارسن منعیم اللہ تعالیٰ فرمان ولکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ ستاسو پارا پا تمام زندگی کی ستاسو زندگی کے تیرے نلتار پارا نمونا نبی علیہ السلام ہوئے ستا زراعت ستا ملازمت ستا سیاست ستا معیشت ستا حکومت ستا عدالت ستا زراعت ستا یا خود ستا کم کار دے اغلقی کستا لپار نمونا نبی علیہ السلام دے ستا ناستا کتاب نبی علیہ السلام نمونا چینی بسنگا نمونشتے ادھیگ بسنگا نمونشتے سمنی بسنگا نمونشتے اوپا بسنگا سکی نمونشتے خوراک بسنگا کے نمونشتے سکاک بسنگا کے نمونشتے گتن بسنگا کے نمونا اللہ پاک رالی گریلا سکن بسنگا کے نمونا اللہ جلال رالی گریلا اور داس نمونا دا جد رحمت نرکل اللہ تعالیٰ فرمائے وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ جلال فرمائے محبوبا نیلے گلتو منگا إلا مگر رحمة للعالمين رحمت پار تمام عالموی رحمت پار عربوی والتنجویلی رحمت پار عجموی والتنجویلی رحمت پار نارینو یا زنانو نجویلی رحمت
عالم ویل کیږي د تمام عالم لپاره الله وی ما رحمت لګلې انسانان لپاره رحمت یې د بدبد د پریان لپاره رحمت یې د زنانو نارینو لپاره د ماشومان یتیمانو کونډو لپاره د زناورو لپاره او د ونو لپاره د تمام مخلوق لپاره الله وی ما رحمت ورولېږلې الله ذوالجلال ځان ته خپل یو کلمه یو خپل دنیا ځان ته بیان کړی الحمدلله رب العالمین الله ذوالجلال وی رب العالمین او د نبی علیہ السلام په باره کې الله تعالی فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او زما محبوبا ز رب العالمین او رحمة للعالمین ز رب العالمین یما او رحمة للعالمین دومره لوړ مقام الله ذوالجلال ورکړي او داسې رحمت دی چې عزتمند خپل ذات دپاره چاته سزا نه رسولې تش رحمت او رحمت دی وحشي مشهور ظالم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حضرت حمزه رضی الله عنه ته شهید کړو قاتل حمزه ورته قاتل حمزه د حضرت حمزه سے قاتل او زیاتې ورسره کړو وګړي ته پرې کړو بوجه ته پرې کړو واسترګي ته ستړي وي شونډې جبا او دا نامونه له هار نوکړو چې په غاړه کې ټولې وړې ولا سیرته او وای ولا راځته او باندې ولا چټونه لګولې ډېر ظلم شوی ده او حضرت حمزه سے باندې اسلام ډېر زیات دی درې او په درې کتونو کې په دبا کې ډېر دی هغه وحشي بس الله تعالی ورته پړتي واچو نبی علیہ السلام دې هغه راوړي ویسا مسلمانی کا میدا خبر تھا ظلم میدے تیار کر ویسے زمان اسلام زمان ایمان با قبول شو کبانی شو اور بلدارے چلی استاسو پا قرآن پاک کی یو آیت تے اوی هغه آیت چې نو اشاره ته ګورم نو دا د وجنه مسلمان دي هغه آیت دی والذین لا یذکرون مع الله الا آخر په دې آیت کې الله تعالی دې نو یاد کړی دي چې چا خدای سره شرک نه کړي ویندا ولا یقتلون النفس التي الا ما حرم الله چې قتل دي کړي او درې ولا یسنون چې زنا دي کړي او چا چې دا کړی یا خپل مومن ذات کې یا کارسانه کدا کار نه چا کړی دی به جهنم ته ځي او چې دا یې کړی دی به جنت ته لاړ شي د توبه قبول شي نو دا درې وړه ماته دي د شرک کوم الله سره شریک پیدا کړی ما وینم کوي کړی دا او د ډېرو خلکو څخه چې حضرت حمزه سے وینم کوي کړی دا او دا بل ویډیو په دمنی دام راکښته دي نو یې زما توبه څنګه قبول شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جلال خبر نبی اسلام ته ویلي دا خبره فرمایلی و چې زما د خپل تر په بدل کې لس کسا یو او یا کسا راغلي چې دا به وایي یا سلمین کسا راغلي ساده راغلي ډېر کسان یې خپل زما په بدل کې دا وایي که زما په ای باندې وس برابر ځکه په تا باندې خپش الله تعالی دې نه داسې باندې کې الله حبیبا داسې باندې کې کچري وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم کچري تک اثر نه بدل اخلو چا نه بدل اخلو ما امر باندې چې تو سره بس کې بیا امر باندې سیوا جاته باندې کې چا سره نبی اسلام خپل خبر نه ووري ولئن صبرتم لهو خير للصابرين الذي تصبر بلا ودور بهتر چې وحشي دا آیت دا خبر راوړي نبی صلی الله علیه وسلم وقد نادي جواب وقت الله ويتوب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
وعمل عملا صالحا. الله تعالی ورته فرمایي چې توبه وکړي او نیک عمل وکړي، یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله ول بدای په نیکو باندې بدل. نو دا چې هغه ته دا خبره ورسېده، هغه جواب ورغی وی دا ټیک چې ما ته نبی اسلام وی چې الله ما ته ټول څه معاف کړي. وی دا چې ما ته په جواب کې کوم آیت یاد کړی دی چې الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، چې چا توبه وکړه، ایمان راوړ او عمل نیک وکړ، دی عمل نیک بیان کولې بیا به نشم کولې. دې کې په الله دا آیت کې خدای ویلي چې وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا، عمل نیک وکړ، عمل نیک بیان کولې بیا به نشم کولې. نبی اسلام بیا جواب راغی، هغه وایي چې دا کوم آیت ما ته یاد کړه، په دې آیت کې الله وایي چې عمل نیک وکړي، انیک عمل بیان کولې شي بیا به نشم کولې. نو بیا د ایمان نشم راغلی چې هغه نبی علیه السلام ورته بیا د هغې په جواب کې ورته یو درېیم آیت ورولېږه، قل یا عبادي الذین اسرفوا، او زما بندګانو چې تېر وکړي دي علی انفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى ويتعالى كريم وزما بندگانو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ويو پیغمبران کسانو ته او زما بندگانو چې ځان سره مزیاتې کړي ګناهونه مو کړي، لا تقنطوا من رحمة الله، من امید کېږئ د الله د رحمتنا، ان الله یغفر الذنوب جميعا، الله تعالی ټول ګناهونه معاف کوي، انه هو الغفور الرحیم، الله ذو الجلال بخښونکی او مهربان دی. الله راته بخښنه وکړي نو بخښي ورته وي، بس دې کې شرط هم نشته، اوس به راشي ایمان به راغی. هغه راغی، ایمان یې راغلو، مسلمان شو او نبی علیه السلام هغه وحشي هغه دشمن چې هغه د نبی علیه السلام ورته کوم درد رسولی دی، دومره ورته چا نه ورسولې، د هغه توبې قبوله کړه او یې ځان سره کښېنو او ورته ویې چې توبه دې وویسته، مسلمان شوې، بس زما ورور یې، تا ته به څوک څه قسم ضرر نشي در رسولی، تا ته به څوک خپل ذات لپاره نبي سره نه دی. هغه وحشي بیا داسې کړي وو، یو سړی دی هغه دعوت نبوت وکړه د نبي اسلام، وی نبی اسلام ته ما د ټول نه سخت تکلیف رسولی دی، ډېر خفه کړی ما دی، ډېر خوشحاله وکړې، زه د دا وحشي هغه سړی ته قتل کړ، بیا هغه سړی بیا دې وحشي قتل کړ، وی ما نبی اسلام خفه کړی هم ډېر دی، خوشحاله هم ډېر زیات، داسې کار به کوم چې خوشحاله هم ډېر زیات شي. وی عزتمندو د دې خپل نسل د دې خپل راتلونکي نسل موجوده نسل په ذهن کې دا خبره کېږدئ، ځکه د دوی تربیت په دې شیشو باندې کېږي، لګیا دي، او په دغه شیشو کې دا خبرې ګورې کېږي، راکېږي او راوړي، په دغه نت کې، په دغه موبایل کې، په دغه کمپیوټر کې دا خبرې تاویږي راتاویږي، او دې ماشومان له ذهن ګنده کوي، د نبي اسلام په باره کې رنګ پر خبرې راځي ورته. نو دا د خپلو بچو سره دا خواري وکړئ، داسې کله کله ورسره کښېنئ، د خپلو بچو ته چې د دنیا دپاره کوم چل پل ښایي که نه، نو دنیا دپاره ورته مه ښایئ، په دنیا کې لږ ژوند دی، هغې دپاره ورته چل وښایئ، نو ډېره خلک چل وښایي په خپله به زده کړي چې سختې نرمې پرې راځي، خو د دې خپل ایمان او د دې دین نه خبر کوي، د دې عقیدې د دې رسالت د ختم نبوت د دې هغه نه خبر کوي چې نبی علیه السلام خاتم النبیین دی، او نبی علیہ السلام آخری پیغمبر دی، د قیامت پورې بل پیغمبر راکو ولا د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر راکو ولا نشته. محترمو دویمه خبره درته دا کوم، چې داسې دور دی، داسې وخت دی چې رسته ورځه د ایمان د ختمولو، د ایمان د بربادولو سیسونه ډېرېږي، خپل ایمان کې کور ګران شي. نبي اسلام فرمایي یو وخت داسې
روان دي په مخلوق باندې چې خپل ایمان ټینګول به پکې داسې شي کالقادر بالجمع على الجمر لکه سړی چې په لاس کې سروټ کې د اور ګرځي داسې ګران خپل ایمان ته دومره اندازه کې ګران شي او حقیقت ته تاسو ګورئ خپل ایمان ورجوړه ګران شي چې د کوره نه راوځي او نظر دې لګي او چې ویني چې اوري چې ګوري نو سراسر داسې حالات دي دا د مسلمانانو حالات د کافرې دنیا د کافرو هغه دغه مستشرقینو لهجو به څه ووایي د هندوانو به څه ووایي د مسلمان دې حال ته وګوره دا ډېره سخته ده فحاشي څومره شوه بېحیایي څومره شوه وریاني او بربنډوب څومره شو او دا حراموالی او دا حرام خوراک څومره شو حرامخوري څومره شوه څومره مخلوق په سود باندې پرېوت دی سود یو ډېره عظیمه ګناه ده دومره عظیمه ګناه ده چې د پاسه پرې بل نشته الله تعالی قرآن کې د هرې ګناه باره کې چې ذکر کړی دی نو د هغې په سزا کې او د هغې په جواب کې دومره سخته خبره نه ده کړې سوې چې سود په باره کې کړې ده الله تعالی فرمایي کوم خلک چې سود خوري یعنې یتیمانان مال خوري نو ما یأکلون فی بطونهم الا النار ویلي په خېټه کې اور اچوي او دویم ویلي دا خبره یې کړې ده فأذنوا بحرب من الله ورسوله دا الله د پیغمبر جنګ ته تیار شه چې څوک دا عمل کوي څوک چې سود کاروبار کوي د سود ډېر کوي په سود باندې پیسې ورکوي په سود باندې پیسې اخلي په سود باندې په بینک کې کېښودل کوي سود ډېر کوي عزتمندو ته عظیمه ګناه څومره شوه بېحیایي څومره شوه بېغیرتي څومره شوه فحش او بېحیا خبرې څومره شوې کتل څومره شو ویل څومره شو نارینه کوم ځای ته لاړ زنانه کوم ځای ته لاړې خپل ایمان ټینګول ګران دي محترم خپل ایمان نبی اسلام دا خبره کوله نو صحابي وکړي الله دې په داسې وخت کې هم داسې کوي نبی اسلام ورته فرمایي ویل یسار کوي ستا کور دې تا نه ځای درکړي مطلب دا د کوره موزه د کوره موزه د کوره موزه نو انګرېز داسې شی پیدا کړه چې کور نه چې په ګټ کې نه چې په پلستر کې دننه یې نو په بیا هغه بله مري وبېښي هغه ناروا هغه ګندونه خپل ایمان ټینګول ګران دي محترم د خپل ایمان حفاظت وکړي الله فرمایي قوا انفسکم واهلیکم نار ځان هم بچ کړئ خپل اهل و عیال هم بچ کړئ د اور دنیا به تېره شي دنیا تېره شي 50 کاله ژوند دې تېر کړ نور دې 50 نشته نور به یا داسې یا به ښه دي چې خپل هغه فکري زندګي وي په صحت روغ نو دغه پر به ژوندی او یا بیا کله چې برابر شي باقي ژوند بیا په نه ژوند مثال وي بیا ورته څوک بیا ورته څوک په نظر د انسان نه ګوري چې کوم روغتیاوانو لابلایي او مامایي او کاکاجي به ورته وي خو چې کله دې جدا شو دې کار نشي کولی ګټه نشي کولی پیسه کور ته نشي راوړی او بچو له سره اړي نه ښځې له سره اړي نه نو دې په ښځه هم پوه دی دې په بچو هم پوه دی دې په ګور هم پوه دی دې په لور هم پوه دی دې په خپله ښځه هم پوه دی او دې عزت بیا هغه دلته کې خبره کوله ما دې عزت بیا په خپل کور کې چې کټ کې پروتي او یو پیاله چای دې رسېږي نو هم دې اول د ګور تنګي ته وګوري د ښځې تنګي ته وګوري چې د ده ټول برابر دی او که نه که زه وغواړم چې خبره وکړي بده لګي او که نه او که چېرته وغواړي ورته ووایي چې یو بچې کار ما خلاص کړه ما یو پیاله چای پخه کړه دا انګورو دې بابا تا دومره کنګول جوړ کړي دي نو دې بیا په کټ کې کار کوي یو پیاله چای چې زه غواړم دا کنګول دي یو وخت زما دا و چې زه به راروان وم د نارینه او زنانه به زما مخې ته بلکل د استقبال په شکل ولاړ وو ځکه پیسه مې ګټله یو لوی شخصیت و زما خبرې به منلې شوې په جرګه کې به خلکو غوږ کېښوده نن د یو پیاله چای نشم ویلی نو قهر درویش مجال یې کوي
دا فقیر دا جس په دې کټ کې ځان د تاویږي وایي څه ډول وي څه ډول چای وکړه نه به مې وکړه د دې یو وخت په دغه تکلیف نه داسې وخت کې مختلف ده شکره او بیا دې مشرانو په وخت کې کشران دي او خپل ځمنو دا هغه ګندونه نه ولیدلې زمونږ دا بچي په ګندونو کې لویږي دی د مشر په کشر په تمیز نه پوهېږي دی په عزت او بېعزتۍ نه پوهېږي د بېعزتۍ په کار نه پوهېږي چې دا بېعزتي ده هغه ته څه بېعزتي نه ښکاري بېحیایي ته بېحیایي نه وایي پوهېږي نه د دې دا بنګي چې بنګي ادې دا ډېرونه صفا کوي کټای صفا کوي او دا ګټرې صفا کوي دنه پوزې ته ساچولي او دې سر ته ساچولي دې لاس ته ساچولي هغه لګي او هغه باندې پروا نه چې بل سره پاتې کېږي نو هغه راځي پوزه باندې او بل پر پوری او خبرې بس کې په دې راځي چې دې څنګه کوي نه ا دې کوم لګي او راپاسې خپل کې ملګری او چا په ما ګرځا راځي کې پروا نه تک شانتي ځکه دې پرې ګرځا کې تاسو ا مختشر دې چې سر به زمونږ د کشر کولو ستې په دې په حیا ګټګای کې تاسو مختشر دې سره کویږي چې دا به حیا دا کې دې غیرتی ده دا کې نه دې پکار یو وخت داسو دا مشران چې تعلق په فخر سو ویری ته وته او کلی کې روان او نه باندې فخر ته تپرتاوه دې په فخر سو او نه به راسته روان او ویری ته وړا نو چې کلی نه کلی کې وته په کلی کې به فخر باندې چې تا کاوه په قربان انو د کور او یو کاګه راځي په ټکو او بار بار وته دې څو کې و به حیا په کلی کې روانه کټه کې تاسو انساني او به حیا لا تاسو سره دا څه کوي وخت چې ډېری ته موږ بیا ځان سره ټاکې ته په دې کې نکوا دا څه دی وکړي دوه بیا حیا او دوه عزت محترمه دوه حیا چې کله باندې جنای د واده نو واغسته شو هغه جنای خو بچانه دي نه چې دالي کاکا کار خپل نه ماما کار خپل باندې نه هغه ماسي کار نه کې په بوکا ځاسي بوا جنای خو څه کې لیک بچانه دي دو عادت کومه راځي آیا وکړي دا سناروانو آیا وکړي عزت مند دوست مخدوم نه حیا دا هغه عادت چې بواده شو هغه چانه دي او چې کله بیا واده وشو نو مور به بار په کور کې ودوا د شپې په ټول په کور کې پټه پراته وا او کتل به چې د کور کارانی ته نه راځي مطلب دا چې د کور کاراشي چې ما ته پته ولګي چې د خپل واده مطمئن دي خوشاله دي هغه نه بچا تاسو نشو کولای نه هغه چاره جواب ورکول شي چې لکه په یو کو خوشاله ځای په وخت کې کنه په خاله دای باندې نه واستور کو ته پټه پراته وا چې د شاته بناسته وای او په کور کې ناسته وا چې دې برابر نه وخت او دې په کمرې ته تاسو نه شنو کور دې ډوره کړه چې په یا نه څه څه به شي نو خوشاله ټول ټول اصحاب بیا د باندې نه مخ ته وته چې تاسو ارسته ته خپل ته ته چې خپل ته ته یو نه ته ته په دې مې ټولې تاسو نه روان تاسو په حیا وکړي حیا وکړي اوس ته وګورئ اوس څنګه نو چې نبی اسلام فرمایي وجه حيانا على الحياء شعبة من الإيمان حياء إيمان بسلا الحياء نصف الإيمان بل كله حياء دي إيمان دي حياء بل بدون إيمان دي إيمان ده نلر حياء أو حياء بدون نلر تاريخنا ونسكت زنانا وننارا تاريخنا زنانا وننارا زنانا خلاق بيلا كده حياء نلر حياء دكلا ولکه دې ماحول او معاشري دومره اثر زما په حضور زما په کور په کور په ترور وکړو چې هغې نه دا شی دغه چې حیا هم دې څه شی او دا هغې ده یو قسم خپله بېعزتي ښکاري بېحیایي او بېادبي ښکاري اسلام د دې د حیا دومره خیال ساتلی دی چې دې ته جمعه مات کړې د جمعې لمونځ نه ووځه زنانه دوی جمعې د مزه ځکه حیا ده ستا حیا به دغه نشي پوره شي جمعه ورته معاف کړه جمع ورته معاف کړه جمع ورباندې نشته اختر ورباندې نشته جمعه ورباندې نشته دی بانک ورباندې نشته اقامت ورباندې نشته احرام ورباندې نه کړه نارینه نشته حج کې هغه په صفا مروه کې منډې ورباندې نشته
paغه طواف کې هغه دغه چې کوم دی هغه رمل چې کوي هغه ورباندې نشته، هغه ګیول ورباندې نشته، هغه سر وربندول ورباندې نشته. یاره د دې رکوع د نارینه په شان ده، د دې سجده د نارینه په شان نه ده. دا به د نارینه په شان سجده نه کوي، دا به لکه کېني او په ناسته به سر پس مکه ولګوي. دا د دې سجده ده. دا ټول کارونه دې ته شریعت معاف کړي دي. او چې دا کله مړه شوه نو په ګاز باندې ولا بیا ډولای کېږي، لأنها استر لها. دا د دې په حیا د حیا خیال خدای ساتلی دی. نو الله پاک ولا د حیا د عزت خیال ساتلو د خاطره عبادتونه یې ورته معاف کړي دي. عبادتونه یې ورته معاف کړي دي. او زموږ ستاسو کاران دې دا قرار چې بیخي بې بدې حیا وکړو، بیخي بې بدې. او دې ته چې څوک حیا کوي، چا کې حیا ده، چا کې عزت دی، او چا کې څه دغه دی، هغه بنده ته ساده وي. او دا پړه ده چې ته پخوانو کې ده، دا په څه باندې پوهېږي. زمونږ الحمدلله دا زمونږ ستاسو میندې خویندې خو الحمدلله چیرې به سره یي، ګورکه به سره یي، په کور کې ناستې بې مطلبه نه ګرځي، که چې د پانو ضرورت نه ولي. خو لکه داسې چې نور ماحول ته وګوري، حاجیو ته وګوري، پنجاب ته لاړ شي، سند ته لاړ شي، یا نورې دنیا ته وګوري، یا په دې لکه ما سره خو الحمدلله شکایت نه وروسته پورې دغه موبایل وینو ټولو خو وینو د لکانو داسې کې خو وینو که چې دغه کې کومې زنانه دي جینکۍ دي، دا زموږ خویندې میندې دي، دا زموږ ته پیدا دي. دا هغوی چې څه کوي، د هغوی چې څه وایي، د هغوی چې دا ولې محترمو حیا لاره. او چې حیا لاره الله پاک وایي هېڅ نه به رحمت یا نه به برکت وي په دغه قوم باندې، نه باران کېږي، که کېږي د رحمت بني، نه به باران کېږي، او که وشي د رحمت بني عذاب به وي. ناشنا مرضونه به راشي. نبي اسلام فرمایي داسې مرضونه به راپې راشي چې نوم به تاسو نه درځي. دا محترمو کرونا څه مرض دی، دا زمونږ د عمل نه جوړېږي، دا مرضونه راځي. دا تور جړی چې څه مرض تور جړی سي، جړی خو د بشرانو وخت کې یو جړی و، او هغه چې وخت په چارانو نړۍ ته لاړو، مرض نه لاړ شه میاګانو کره، کونډې ته لاړ شه او دې ته لاړ شه میاګانو کره چې درې وډړي. چې بیا واپس راغی لکه څه یې وکړو، ډم یې کړه او جړی راغلو، دا وخت بیا هغه ټول به ټیک شي. اوس یې نه لړئ، که ته اوس جړی ولړئ، اوس به دې لړئ، اوس به تا لړئ د دنیا نه. او تور جړی او زیات جړی او خړ جړی او ګرک جړی او سپین جړی څو څه به جړی راغی. جړی څه وکړو، هغه خوړو، مرض نه و، بعض مشرانو ویلي دم ته ختم کړو. محترمو تور جړی کینسر شو، ایډز شو، څه سره ووتل. دا ټول زموږ د عمل نه جوړېږي، دا ټول زموږ د بېحیایۍ نه جوړېږي، دا ټول زموږ د حرامخورۍ، بېباکۍ، ګندګیرۍ نه جوړېږي. او چې کله داسې حد ته ورسېږئ او زکاتونه بند کوئ او حرامخوري ډېره شي او بېحیایي ډېره شي، الله پاک وایي داسې مشر او بادشاه به در باندې مقرر کړم چې هغه ترس به در باندې نه کړي، ظالم به در باندې مقرر. نو که څوک بادشاهان مشران ته خیرې کوي، وکړو، ځان ته خیره وکړه. زه ټیک نه یم، چې زه ټیک کړم نو څه به ټیک کړو. خو چې موږ عملونه داسې شي نو بس مشران به هم خرابېږي او اکاپونه به هم خرابېږي، بارانونه به هم نه کېږي. او دا ټولې خبرې دې سره تړلې دي. دا رد عمل دی. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. هغه کسان ته چې کومه خبره ما کوله، هغه درته بیا یو پیاله دوراوم چې په خپله خو موږ الحمدلله د مشرانو په ښکلی ژوند تېر کړو. نو دې خپلو مشرانو ته ذهن کې دا خبره ور واچوي چې بچې، که تا ته څوک دې باره کې څه خبره کوي، که هغه په سکول کې وي، که هغه په پروګرام کې وي، هغه په سیمینار کې وي، هغه چېرته په بل څه پروګرام کې یا بل هر ځای کې وي، خو چې د نبي علیه اسلام باره کې څه خبره کوي، بچیه خو یې بلکل بیا نه منې. نبي علیه اسلام د ټولو نه اخري پیغمبر دی، د هغه نه وروسته بل پیغمبر راتلو والا نشته. که چا د هغه نه وروسته پیغمبریت دعوه وکړه، هغه خو دی کافر. خو که چا وي چې او دا پیغمبر دی، نو بېشکه بېشبهې دا سړی ورپسې کافر دی. الله دې موږ ته د نبي علیه الصلاة والسلام محبت را نصیب کړي، او الله دې موږ ته صحیح عقاید را نصیب کړي. د آخر زمانې د ناکاره فتنو فسادونه دا تاسو ټول په امان کړي. او رب العالمین دا څومره خلک چې په دې جمع کې حاضر دی، الله تعالی دا ستا د خبرې او ستا د حبیب د خبرې اورېدو لپاره راغلي دي. نور دلته هېڅ شی نشته. محترم وي میرا دامن न तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, तुम तो फूलों के खरीदार नजर आते हो. ये सब निष्ठा दलता मुख्तार हो वो गम निष्ठा से
سوق تربوسه کی ګاڼه کړل د دې محله ده خدای پاک ستا خزانه دار سنا ډکې دي په دې کې چې څوک داسې دي چې د هغې بچي نشته الله ته یې کمل اولاد ورکړه خدای د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد ورکړه او الله څوک پکې غریبانان فقیران دي بې اسرې دي خدای خزانې دې ډېرې لویې دي حلال مال رزق ورته ورکړه چې چا بېروزګاري ده د حلال روزګار ورته ورکړه او چې کوم مسافر زموږ دې درس کې سره شریکېږي د دنیا په هر ګوټ کې چې دي په هر ملک کې چې دي هر ځای کې چې دي الله تعالی دا مسافر په خپل سفر کې کامیاب کا حلال مال رزق ورته کافي ډېر ورکړه الله دې ډېر خوشحاله کا الله تعالی ستاسو د ټولو مشکلات حل کړي او خدایه د رحمتونو او د برکتونو نه ډک د اوبو باران په امت کې راوباره خدای د رحمت په خپل رحمت باندې آباد کړه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين